जी बिल्कुल ډیره زبردسته جلسه وا او بیا د پښتنو سېنیټر دبنګ سېنیټر مشتاق صاحب نن پکې موجودګي وا او ډېر دبنګ خطاب یې وکړو د جلسې حوالې سره خبرې اترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی تاسو ماشاءالله نن په اورمړو کې کوم جلسو شو د دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ برپوره جلسه وه د اورمړ ټول مشران ځوانان او پرجوشه نوجوانان په ګڼ تعداد کې راغلي، زمیندارو، کاروباریانو، دکاندارانو، عوامو، مشرانو، د علاقې امایدینو، جرګې ممبرانو او ټولو عهد وکړو، لوز یې وکړو، لاس یې اوچت کړو چې موږ ترازو سره یو، صابر حسین اوان سره یو، غلام محی الدین ملک صاحب سره یو، جماعت اسلامي سره یو او نه صرف په خپله به ووټ نوټ او سپورټ ورکوو بلکې نمایندګان او سفیران به جوړېږو. زما په خیال باندې دا یو انقلاب دی او انشاءالله مستقبل د ترازو دی. مشتاق صاحب دا راته وایي دا حالات کم اړخ روان دي څنګه په سوات کې واقع شوله یو ښه لیډر لاړو غواړي باجوړ سوري باجوړ کې دې وخت کې دهشتګردو راج دی، د ټارګټ کلر راج دی. دې وخت کې ریټ اف د ګورنمنټ چې دی په نظر باندې نه راځي، نه جماعتونه محفوظ دي، نه بازارونه محفوظ دي، نه عوام او نه پولیټیکل لیډرشپ، نه جیلونه محفوظ دي. مت جیل باندې حمله وشول هغه نو دا فیلیر دی، د پروینشل ګورنمنټ فیلیر، د فیډرل ګورنمنټ فیلیر، د سیکورټي فورسز فیلیر، انټیلیجنس فیلیر دی. او زما په خیال باندې دا اعتراف پکار دی تمام متعلقه حکومتونو او ادارو له. او زما مطالبه ده چې ریحان زیب شهید قاتلان په هر صورت باندې قوم ته دې وښول شي، گرفتار کړی شي او سزا دې ورته ورکړی شي او پښتون وینه دې نوره د پښتون په خاوره باندې نه تویي. مونږ ډېرې جنازې اوچتې کړلې، مونږ ستړي شو په خپلو مړو دفن کولو باندې، زمونږ زنانه ستړې شوې په جړا باندې، زمونږ بچي یتیمانان شو. زمونږ دا خاوره امن غواړي، زمونږ دا قوم امن غواړي. دا ډالري جنگ بند کړئ، مونږ ته امن راکړئ، زمونږ بچو ته امن ورکړئ، زمونږ جوماتونه، زمونږ اجرې، زمونږ مارکیټونه هغه په امن کې په هر صورت پښتون قوم د امن مطالبه کوي او د امن غوښتنه کوي او امن ورته پکار دی. دا راته ووایي چې سینیټ کې هم تاسو اواز جوړ یې د پښتنو دا نور سینیټران چېرته لاړل؟ دا باپاریان دي، دا سوداګر دي، دا سیاستدانان نه دي، دا مافیاز ده. په دې وجه چې دی لاړ شي هلته سینټ ته نو دی هلته د قام خبره نه کوي، د خاورې خبره نه کوي، د پاکستان او د اسلام خبره نه کوي. قوم په خساره کې دی او د دې ذاتي جایدادونه او کاروبارونه په ترقۍ باندې روان دي. لہذا دې ته زه سیاستدانان نه وایم، دا باپاریان دي، دا کاروباریان دي، دا د ایمان او د ضمیر سوداګر دي او د دې د وجې نن پاکستان او جمهوریت تباه دی. قوم له پکار دی چې په 8 فروری باندې د خپل ووټ په ذریعه سره د دې نه انتقام والي او د دې نه انتقام اخیستو طریقه دا ده چې په ترازو باندې ټپه ولګوي او ترازو ته ووټ ورکړي. ډېره مننه جي، شکریه.